الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمان جن الله را کړی دی زندگی الله را کړی ده د ځمکه او اسمان د الله پیدا کړی دي د دنیا دا نظام الله جوړ کړی دی غواړي دا الله چې دا ټول انسانان یو الله ومني د الله بندگی شروع کی د الله عبادت شروع کی او دا چې سی ولا ورکړي دي په دې باندې شکر وباسي الله بشمیر انعامات او احسانات په خپل بندگانو باندې کړی دي یو نعمت ته انسان ګوري نو دا د کروڑونو روپو د لکونو روپو نعمتونه دي الله افریقي منګو تاسو لرا کړی دي د بندنه یې مطالبه صرف دغه ده چې ای بنده ته د زړه نه ووایه چې یا الله ستا شکر په دې باندې شکر دی چې مال دې دا نعمتونه راکړي او الله قرآن مجید کی وی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچھری دا بندگان ټول راجم شي او دا ټول بندگان دا الله دا نعمتونه شمیرل غواړي نو دا الله د دې نعمتونو شمیرل نشي کېدی احاطه به اون کړی د نعمتونو نو الله په بندگانو باندې دومره بشمیر احسانات او انعامات کړی دي چې بنده د هغې شمیر نشي کولی او بل ځای کې فرمایي ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمده سبعة ابحر ما نفدت کلمات الله کوچري دا ټول انسانان او ټول پیریان راجم شي او دنیا کې چې څومره سمندرونه دي او اوبه دي دا ټول سیاهي جوړ شي او څومره ونې او بوټي دي دا ټول قلمان جوړ شي انسانان او پیریان لګیا دي د الله د نعمتونه د الله دا چې څه ورکړي دي څه پیدا کړي دي دا ټول لیکي الله وایي ما نفدت کلمات الله دا اوبه به ختم شي کلمونه به ختم شي انسانان او پیریان به ستړي شي خو ما نفدت کلمات الله زما د نعمتونو کلمې به ختم نه شي نو چې د هر بنده له شکر پکار دی او الله خفه کېږي په څه باندې په ناشکرۍ باندې چې کله بندګان ناشکري کوي د الله د نعمتونو ناشکري کوي نو الله په دې ډېر زیات خفه کېږي او چې کله بنده شکر وباسي نو الله پرې خوشحالي او الله قرآن کې وایي لئن شکرتم لازیدنکم تاسو
په یو نعمت باندې شکر وباسئ زه به دله دا نعمت نورم زیاتوم. دا د الله د کلام یو آیت دی چې دا نعمت په دې کې به دله نور هم اضافه کوم. نو په هر حالت کې د الله بندګان له پکار دا دي چې دوی د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي او د ناشکرۍ نه ځان ساتي. د ناشکرۍ نه ځان ساتي. لکه بني اسرائیل واقع موږ مخکې ویلې وه الله پې څومره نعمتونه وکړل. فرعون به دوی سره څومره زیاتي کول. د دې حد ته ورسه چې فرعون به د دوی په مخ کې د دوی زامن ذبح کول علالون وی دوی به غږ نشو کولی. ولې مظلوم و د شام نه راغلي. نو فرعونیانو به دوی سره ظلم او زیاتې کو کارونه به یې پې کول غږ یې نشو کولی. او الله پاک د دغه نعمت پې وکړو چې د فرعون نومره ظالم بادشاه نه یې بني اسرائیل خلاص کړل او دې بني اسرائیلو فرعون په خپل سترګو ولیده چې دی هلاک شو او ډوب شو. بیا باوجود د هغې نه وروسته بیا ناشکري کوي. دا د انسان کې دا ناشکري بیا په زنانو کې ناشکري دا ډېره زیاته وي او الله په دې خفه کېږي چې دا بندګان ولې ناشکري کوي. صحت دی له ما ورکړی دی، پیسې ما ورکړي دي، ژوند ما ورکړی دی، مال او دولت او اولاد ما ورکړي دي، باوجود د دې دومره نعمتونو دا زما بنده دی نه مني زما دا نعمتونو چې دا د الله راکړي دي او دا هر څه الله راکړي دي او زه د الله بنده یم نو زه به په هغه لار باندې چلېږم چې کومه باندې الله غواړي. او بیا علماو لیکلي دي د یو نعمت شکرګزاري دا ده چې نعمت الله پاک تعالی یو درکړی دی دا په صحیح ځای کې استعمال کړي دا د نعمت شکریا ده. کو چېرې د الله یو نعمت تا په ګناه کې استعمال کو نو دا شکریا نه شوه، دا د الله د نعمت ناشکري شوه ده. او بیا په دې باندې ډېرې خبرې ډېر کارونه موږ په دې یو خبره باندې پېټ کوو نو ډېرې خبرې زموږ او تاسو ژوند او زندګۍ ته وګورو څومره نعمتونه الله راکړي دي. که هغه سترګې شوې، که هغه غوږونه شو، که هغه دماغ شو، که هغه ژبه شوله، که هغه ژبه مطلب خوراک شو، که هغه لاس او خپه شو، دا ټول د الله نعمتونه دي. غواړي دا الله چې دا زما نعمت دی زما په بندګۍ کې صرف کړلی شي، زما په دې نعمت دی د ګناه نه ځان وساتلی شي. موږ او تاسو په خپل ژوند باندې سوچ وکړو چې آیا سترګې موږ هغسې استعمالو چې په کومو الله خوشحالېږي، ژبه موږ هغسې استعمالو چې په کومو باندې الله خوشحالېږي، دا ټول بدن موږ هغسې استعمالو چې په کومه باندې الله خوشحالېږي. هغه شانتي دي بلکې د الله په نافرمانو کې استعمالېږي. نو خبره مې دا کوله چې په بني اسرائیلو باندې الله څومره انعامات وکړلو او دی دا عذابونه په خپلو سترګو هم لیدلي وو، باوجود د دې د نعمتونو ناشکري کوي. الله قرآن کې وایي من او سلوا به تیار راتلل، مزدوري نه وه، کار کسب نه و او تیار خوراک به راته سهار او ماښام به راتلل. په هغې کې ناشکري موسی علیه السلام ته وایي موږ په یو خوراک بس دی، موږ ستړي شو، موږ یو خوراک نه شو کولی. او ته دې الله ته ووایې چې موږ له بس پیاز راړي او ټماټر راله را پیدا کړي او ترکاریان دي او بادرنګ دي او دال دي او مسور دي. دا ناشکري وه. ظالمانو شکر وباسئ چې الله یو نعمت تاسو له فری کې درکوي نو د هغې ناشکرۍ سزا دی ته څه میلاو شوله؟ کتابونو لیکلي دي په میدان تیح کې 40 کاله تخکه شانتې په دې انتظار کې وو، په دې انتظار کې پراته وو چې شام ته به کله ځو. او داسې وو لکه یو سړی مثال کې طور په خپل سامان کړي ودړي او وایي زه ځمه او په دې تلو تلو کې دی 40 کاله په دې انتظار کې چې سامان یې تړلی راواخلي او دې مطلب روډ ته وځي او در پېښوره پورې لار ووهي او چې هلته کې ستړی شي. اوس خو ګاډي دی، پخوا خو ګاډي نه و چې ستړی شي سترګې اوده شي او چې راپاسي نو بیا ناړو ته شروع شي. دا څومره د دوی د ناشکرۍ له وجې نو الله په ناشکرۍ باندې ډېر زیات خفه کېږي.
کوشش باندې دې دا کوو چې ناشکرۍ نه به ځان ساتو. الله چې کوم نعمت موږ له راکړی دی د زړه نه به د هغې شکریا ادا کوو. بني اسرائیلو بخاري شریف حدیث دی یو 3 کسانو بني اسرائیلو او واقعا د سکول کتابونو کې هم پخوا به راتلله اوس به پکې ني او دا د بخاري شریف حدیث دی. 3 کسانو الله امتحان اغوستو چې ورګه دا څنګه یو په هغې کې برګي مرض والا او یو پکې بغیر د ویښتو ګنجې او یو پکې ړوند. الله امتحان اغوستو چې ورګه دی له یو نعمت ورکوم او بیا د دې شکریا ادا کړي او چې دې شکریا ادا کوي که ناشکري کوي. فرشته راله او ړومبي کس له لاړه چې کوم کس برګې مرض ورته وایي کاکا څه غواړې؟ زه هېڅ هم نه غواړم خو دا سرمن مې خرابه ده نو که چېرې دا مې ټیک شوه دا خلک را نفرت کوي نو که چېرې دا مې ټیک شوه الله پاک ماته دا ټیک کړله بس دا ډېر شی ده. هغې په لاس راکړ الله پاک هغه روغ رمټ کړ ورته وی کوم مال دې خوښ دی وي وخان دې خوښ دی وښې ول ورکړې دا واله وی الله دې د برکت. بل کس له لاړه هغه ویښته نه و ورته وی ستا په زړه څه ارمان دی وي څه غواړې؟ وایي هېڅ نه غواړم خو دا خلک را پورې خاندي نو که الله پاک زما په دې سر او په دې سترګو په ریزو باندې او په دې مخ ویښته راوخېږول نو لږ ښه به یې لږ سم به ښکار. فرشتې په لاس راکاږه وایي الله به دې ښه کړي وایي کوم مال درکړمه؟ وایي غواګانې. هغه یې ول ورکړه وایي دا الله دې درته پکې برکت کړي. او بیا اخري درېیم له لاړه ورته وایي ړوند و وایي ته څه غواړې؟ وایي ړوند خو د الله نه یو 2 سترګې غواړي. زه وایم چې بس ما له الله پاک سترګې راکړه چې زه دا نظارې ووینم او ځایونه ووینم د الله عبادت وکړم. فرشتې په لاس راکاږه الله پاک هغه جوړ کړو ورته وایي کوم مال دې خوښ دی؟ ګډې یو ګډی ورله ورکړه وایي دا الله دې له برکت. الله پاک امتحان اخیسته د 3 واړو په هغې کې ورله ډېر زیات برکت کو او په لږ وخت کې د هغه یوې نه الله پاک کنډکونه جوړ کړلو. د اوښانو والا ځان له کنډک دی او د بیزو والا چې کوم ګډو والا ځان له کنډک شو د غواګانو والا خپل کنډک شو. امتحان اوس شروع شو نو فرشته څه وخت پس راله او دی تش کنډک نه خو بیا مزدوران هم پکاري او نوکران هم پکاري د هغه خانانو مالکانو او د دوی خپل دغه فرشته راله ړومبي له لاړه ورته وایي داسې کار دی د الله په نامه ده سوال کوو ته برګي مرض والا وي سرمن دې خرابه وه او دغه شانتې الله در باندې یو نعمت وکړو چې تاله الله پاک سرمن درکړله سمه یې کړه او دا مال دا اوښان چې د دومره شی دي کنډکونه دي نو دا د الله پاک برکت واچو پکې نو د الله په نوم دنه یو اوښ غواړمه دا مال راکړي او دا یې داسې دا بعضې کس غریب مالداره شي د ده د خپله غریبي هېره بیا چې ورګه من به څنګه اغوستل او څه به مو خوړل ډېره زر تېره شي او هغه بیا د مال او د پیسو په نشه کې داسې چې د هغه پخ کته نه لګي دا زوړ مالداره چې راځي دی لږ ګزاره کوي خو دا غریب چې لږ وخېږي دی ډېر ته بیا د شه ډېره زیاتي نو چې دی الله دا فرشته ورته وایي د الله په نوم دله یو غواړم یو دی وایي ښه داسې کوي او په ما دې الزام ولګو زما سرمن کوم دی خرابه سم دمومه دروغ وایي اخر ته پکې وغواړي زکاتونه جدا دي او خیراتونه جدا دي او ته پکې جدا رالې نه 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 دا بالکل نشته دا خپل کار کوه الله امتحان اخیسته چې دی څه کوي هېڅ شی ورنه که فرشته دغه شان لاړه وایي الله دې زړه په زړه کول. بل کس له لاړه چې ورپسې چې کوم کس ګنجې و نو فرشته ورته جواب سوال کوي د الله په نوم دله یو ویې غواړم او هغه الله چې کوم تا له ویښته درکړه ستا په سر ویښته نه و ته ګنجې وې الله پاک ته روح کړې او الله پاک دله دا هر څه درکړل هغې الله په نوم باندې یو ویې غواړم دی وی ښه ګوره دی منکر شو کوم ځای لکه ته کومې خبرې کوې خپل زوړ وخت تېر شه زه سم دمومه او دا کومې خبرې دي زکاتونه جدا دي او خیراتونه جدا دي او لکه لږ هم نه غواړې چې ته څښې پوچې بچې هم نه غواړې غویې غواړې بالکل ما سره نشته فرشته د ده نه هم روانه شو دا الله دې زړه په زړه
او دریم کس له لاړه چې کوم ړوند و ورته وی د الله په نوم دله یوه ګډه غواړم او هغه الله چې ته ړوند وې او تا له سترګې درکړې تا سړي څوک نو تا له دا مال درکړ نو دی په هغه ټیم وی شکر الحمدلله شکر وباسه وی الحمدلله او زړوند وم ما ته څه ښکارېده نه ما سړي څوک نو یو روپۍ هم را سره نه وه دا نن چې څه ښکاري دا چاپېره ګنډکونه دي دا الله راکړه ماله ما سړي نو او یو خو څه کې دا د الله مال دی او الله راکړی دی او الله ډېر کړي دي چې څومره دې په کار یې وي بوزه فرشته ورته وایي داسې کار دی زمونږ بوتلو والا نه یو الله په دې څه کوي خو ستاسو درې کسه وایي د درېو واړو امتحان و درې کسه وایي د درېو واړو امتحان و لومبنی چې کوم برګي مرض والا و هغه هم داسې ووایي الله پاک والا هر څه ځکه د مال په ختمولو کې ور سګنډونه نه لګي که موږ وایو چې ما سره دا دي او دا دي او دا دي او ځمکې دي او بینک بیلنس دی او دا دي چې الله پاک یې در باندې راولي سګنډونه به نه لګي بیا الله پاک ته هر څه نعمتونه واغوستل وایي دویم له لاړم هغه ته مې وایي چې الله در کړي دي هغه ګنجې و وایي هغه هم انکار وکړو منکر شه ناشکري وکړه وایي هغه هم الله پاک نعمتونه واغوستل او تا له رالمه زه د الله فرشته یم تا له رالمه تا شکر ادا کړو تا شکر ادا کړو دا د الله نعمتونه دي نو الله پاک به دوا ورته وکړه الله پاک دې مزید برکت نصیب کړي د دا واقعه مې دې دپاره ذکر کوله چې ګورې په ناشکرۍ الله پاک ډېر زیات خفه کېږي او په شکر باندې الله خوشحالېږي موږ بعضې ټیم داسې وي انسان په حالاتو کې وي دا د الله د طرف نه امتحان وي بس انسان خپل بنده ګوري ځکه چې کافران د دې خو نه ګوري خو چې څه کوي دنیا یې غېږه ډېره ورکړې ده او الله حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې د دنیا قیمت الله پاک سره وی نو ما سقا کافرا منها شربة ماء که د ماشي د وزر لکه ماشي موږ ته دې دی کووالې دي که تیارې نو ښکاري نه نو د ماشي په ماشي خلک څه کوي نو په وزر بیا خلک څه کوي نو کوئی الله پاک سره د دنیا قیمت د ماشي د وزر برابر وی نو کافر له دې ګوټو به نه وي ورکړي نو که کافرانو الله دنیا ورکوي نو هغوی له خو بس هغه دنیا د هغوی په آخرت کې څه نشته مسلمان د ده له به بعضې ټایم ورکوي او بعضې ټایم به نه ورکوي بعضې ټایم به خوشحاله وي بعضې ټایم به خفه وي بعضې ټایم به بیماري به وي بعضې ټایم به الله صحت ورکوي بعضې ټایم به لږ وي بعضې ټایم به ډېر وي نو دا د الله نعمتونه دي نو که چېرې موږ په دې نعمتونو د الله شکریا ادا کوو د الله په نوم یې ورکوو عبادت کوو او د الله د نعمتونو شکریا دا ده چې کوم الله کوم نعمت درکو نو په هغه ځای کې دا نعمت استعمال کړه چې الله به درنه خوشحاله شي لکه مثال کې تاسو ته ما ذکر کړه سترګې درکړې د سترګې د ګناه نه ساته ژبه یې درکړه د ګناه خبرې پې مه کوه سوچ یې درکړه د ګناه سوچ پې مه کوه بدن یې درکړه د ګناه والا عمل پې مه کوه او الله پاک مال درکو نو داسې ځای کې مه استعمالوه چې دغه شیز په تا به د ورځ د قیامت وبال شي دا د الله یو نعمت په تا باندې وکړو مال په خپل ځان ولګوه په خپلو بچیو لګوه د خپل ځان نه مخکې د الله دپاره صدقې جاریه ورکړه په مسجد یې ولګوه په عالم یې ولګوه په طالب یې ولګوه په غریب مسکین یې ولګوه په مور او پلار یې ولګوه خو په داسې ځای کې د مال ولګو چې هغه په تا د ورځ د محشر وبال وي نو بیا به ورته جواب ورکړي دا د الله یو نعمت دی چې الله په تا باندې وکړو مال یې درکړو نو په داسې ځای کې استعمال کړه چې هغه څه وي هغه د هغې تپوس جواب ته بیا نه ورکړي چې او دا مې ولې کړي څومره نعمتونه الله ربالعزت په موږ او تاسو کوي نو بندګانو له پکار دا دي چې کوم آیت شریفه مې لوستی و الله پاک وایي لئن شکرتم لازیدنکم که چېرې بندګانو که چېرې تاسو زما د نعمتونو شکریا ادا کوئ نو زه به د نعمتونه نور هم ډېر کړمه ولئن کفرتم ان عذابي لشدید او که چېرې تاسو ناشکري کوئ نعمتونه در سره شته او بیا هم د ځان نه دې لږ مالداره ولیدل نو بس بیا خپئ ولیدلې ورکوي مال یې نه راکوي دی ښه دی زه خراب یمه نو الله وایي که ناشکري کې ته چې څنګه یې دا الله غوښتی داسې نو چې کله چې ته ناشکري کې
نو بیا الله پاک وایي ان عذاب لشدید زما عذاب ډېر سخت دی نو الله پاک دې موږ د ناشکرۍ نه وساتي الله دې موږ له په لږ څه دا زموږ زړونه زموږ دا بدن دا ژبه دې په دې عادت کړي چې موږ په لږ څه شکر وباسو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین